بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم الصرف درې دیرشم نمبر درس دی. نن به ان شاء الله مونږ فعل مضارع وایو. فعل مضارع دلته کې ورته غټ غټ لیکم چې نن به زمونږ فعل مضارع وي. او مضارع چې ده کنه جی دا دوه وختونو ته وایي. موجوده وخت هم مضارع وایي او مستقبل تم وایي، یعنی آینده وخت هم وایي. ښه جی، نو د دې مضارع به بیا دوه معنی مونږه کوو. نو اوس په مونږه اول باس اثبات فعل مضارع معروف. باس ته وایي او اثبات چې کار پکې شوی وي فعل مضارع چې موجوده او راتلونکې زمانه پکې وي، او معروف معنا چې فاعل معلوم وي، فاعل به پکې وي. او فاعل ما تاسو ته مخکې ضمایر یاد کړي، هوا، هما، هم، هیا، هما، هن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحنو. دا سورلس ضمایر دي. ښه جي، دغه ضمایر به څنګه چې په فعل ماضي کې هغه دغه په 14 صيغو کې دغه 14 ضمایر فاعل وو، داسې به اوس په فعل مضارع کې 14 صيغې دي او دغه زاړه ضمایر به پکې فاعل وي. اول مونږه علامات مضارع زده کوو. چیرې د یو صيغې نه مخکې یا لګېدلې وي دا به فعل مضارع وي، او تا د یو صيغې نه مخکې لګېدلې دا به فعل مضارع وي. الف د یو صيغې نه مخکې لګېدلې وي دا به مضارع وي، او نون د یو صيغې نه مخکې لګېدلې وي نو دا به مضارع وي. د دې مجموعه ده اتین، الف، تا، یا، نون. دا د ماضي په شروع کې چې ولګي، د فعل ماضي په د صيغې په شروع کې چې دا یا، تا، الف، یا، نون د دې درېو نه څلورو واڼو نه یو راشي نو هغه ماضي چې ده که نه هغه به مضارع شي. اوس یاد وساتئ په څلورو صيغو کې د څلورو صيغو په شروع کې به یا راځي، او د اتو صيغو په شروع کې به تا راځي، او د یو صيغې په شروع کې به الف راځي، او د یو صيغې په شروع کې به نون راځي. نو ګورئ اته او څلور 12 شو، او دا یو چې دا 14 شو، او دا بل دا نون چې دا 14 شو. نو 14 موږ سره د علامات مضارع په 14 صيغو کې ولګېدل. په څلورو صيغو کې به یا لګي، او په اتو صيغو کې به تا لګي، شروع کې به وي، او الف به په یو صيغه کې وي او نون به په یو صيغه کې وي. او دا به د یو صيغې په شروع کې وي جي. اول به دا حروف اتین راځي، بیا به د هغې نه فا، عین، لام راځي. دا درې موږ سره حروف اصلي دي، فا، عین او لام. نو هغه فا، عین، لام سره به علامت مضارع یا ولګي نو دا به مضارع شي. اول به یا ولګي، بیا به فا، عین، لام ولګي. اول به یا تا ولګي، بیا به فا، عین، لام ولګي. اول به الف ولګي، بیا به فا، عین، لام ولګي. اول به نون ولګي، بیا به فا، عین، لام ولګي. لکه مثلا ګورئ دا موږ سره فعله دی. فعله معنی د هغه کار وکړو، دا فعل ماضي ده. زه د ده نه مضارع جوړوم، صرف دا فا کلمه نه ده، دا فا موږ سره دا درې حروف اصلیم دي، فا، عین، لام. نو دا فا به ساکن کې د باندې به جزم واچي، او علامت مضارع نه به یو راواخلي، دا یا مې ترې راواغسته او دې باندې به زبر ولګي، او دا لام کلمه چې ده دې له به زیر ورکړي. نو د فعله نه یفعلو شو. فعله هغه کار وکړو، یفعلو معنا ده هغه کار کوي. ګورئ ما تاسو ته وي د مضارع به مونږ موجوده معنی هم کوو، هغه کار کوي. اوس لګیا دی کوي، دا موجوده معنی شوه. یا کړی نه دی او کوي هم نه، راتلونکي وخت کې به کوي، یعنی سبا به کوي، یا به 10 بجې نه به شروع کوي. نو ګورئ هغه مستقبل ته وایي. نو ګورئ یفعلو معنا ده هغه کار کوي، اوس لګیا دی کوي. او یا به وکړي، کړی نه دی خو وبې کړي. نو ګورئ دا د یفعلو موږ سره دوه معنی شوې. اول به داسې کار وکړي، د فعل ماضي اول حرف چې دی دا فعله دی، نو دا اول حرف به ساکن کې او اخیر حرف له به پیش ورکړي. ټیک شوه. او علامت مضارع نه به ورسره یو ولګي، چې یا ولګي نو یفعلو بشي، او چې نه تا ولګي نو تفعلو بشي، او چې الف ولګي الف نو افعلو بشي، او چې نون ولګي نو نفعلو بشي. ټیک شوه، نفعلو. لکه اوس ما سره دا واپس فا، عین، لام اخلم، دا ما څه فعله دی. نو فعله معنی ده هغه ماضي ده، د هغه یو مذکر غایب کار وکړو، دا کار وکړو، ماضي ده نو کار وشو. اوس چې کله زه د ده نه مضارع جوړوم نو دا فا کلمه به ساکن کې، او اخري حرف نه دی، اخري دا لام چې دی دله به ضمه ورکړي، پیش پې کې. ټیک شوه. اوس پر علامت مضارع نه یا راواخلي نو دې سره به ولګي، په یا باندې به زبر ولګي، نو یفعلو بشي. یفعلو معنی ده هغه کار کوي یا به وکړي. اوس موقف فعل ماضي بیا اخلم، فعله بیا اخلم. ټیک شوه. اوس بل بیا ورسره تا لګوم، نو اول خو به دا فا ساکن کې، او د اخري له به ضمه ورکړي،
ٹھیک شوه او بیا به ورسره تا ولګې تا تفعلو تفعلو معنی ده هغه ته یو مذکر کار کې یا به وکړي ښه اوس یو بیا دقت فا عین لام اخلم دا ماضي والا اخلم فعله اخلم نو دا فا به ساکن کی او دا آخري حرف له به ضمه ورکې او دا نون به ورسره ولګې نو نفعلو شو نو ګوره یا مې ورسره ولګوله د فا عین لام سره مې یا ولګول دا فا مې ساکن کا آخري له مې ضمه ورکه او یا مې ورسره شروع کې ولګوله نو یفعلو شو دا مضارع اوله صیغه شوه ټیک شوه دقه شان یفعلو او بیا مې ورسره تفعلو کو اوس ګوره جي بیا دا فا عین لام لګوم جي فا عین لام اول حرف به ساکن کی او آخري حرف له به ضمه ورکي او حمزه به ورسره ولګي نو افعلو بشي ټیک شوه یفعلو معنی ده هغه کار کوي یا به وکړي تفعلو معنی ده ته کار کوي یا به وکړي نفعلو معنی ده مونږ کار کوو یا به وکړو افعلو معنی ده زه کار کوم یا به وکم ټیک شوه جي نو دا اوس وګورئ مونږ سره د ماضي نه مضارع جوړه شوه نو اوس دا په دې ترتیب باندې لیکو جي اول د غایب مذکر درې صیغې لیکو بیا د غایب مؤنث درې صیغې لیکو بیا به د حاضر مذکر درې لیکو بیا به د حاضر مؤنث درې لیکو او بیا به دوه د متکلم لیکو افعلو او نفعلو دا د متکلم دي جي نو اول دلته کې مونږ لیکو د غایب مذکر غایب مذکر ٹھیک شو جی نو ګورئ اول فعل ماضی اول صیغه اخلم فا عین لام ٹھیک شو د دې کې به دا فا کلمه ساکن کې او اخري له به ضمه ورکې ٹھیک شو او دې سره به یا ولګې یا مفتوح نو یفعلو بشي نو د فعلنه یفعلو شو یفعلو معنی ده هغه کار کوي یا به وکړي هغه یو مذکر غایب کار کوي یا به وکړي په دې کې هو ضمیر فاعل دی په یفعلو کې هو ضمیر فاعل دی او دا فا عین لام ورسره فعل دی نو اول به د هو ضمیر معنا وکړي هغه یو مذکر غایب او وګوره یای په شروع کې دا نو ته به اوس د فا عین لام معنا کې مخکې به هم د فا عین لام معنا وکړو هغه کار وکړو وکړو نو هغه وشو کار چې وشو نو دا ماضي شو اوس کار کیږي یا به وشي نو اوس په د یفعلو دواړه د دې فعل به اوس دواړه معنی کې د موجوده به هم کې د راتلونکي وخت به هم کې خو دې کې چې دا هو ضمیر فاعل دی که نه د هغه معنی ما وکړه هغه یو مذکر غایب دا هغه یو مذکر غایب دا د هو معنی شوه او د یفعلو معنی اوس کومه د دې فعل معنی اوس کوم کار کوي اوس لګیا دی کوي یا به وکي کله نه دی وبې کی نو په کومه په تېره شوې زمانه کې نو اوس په ورسره په تېره شوې زمانه کې په تېره شوې زمانه کې دا مې ورسره زمانه ولیکله نو دا ورسره زمانه شوه دې ته مضارع وایي ٹھیک شو نه په تېره شوې زمانه کې نه جي اوس ګورئ هغه یو مذکر غایب دا د هو ضمیر معنی شوه کار کوي یا به وکي دا د دې فعل معنی شوه او زمانه اوس وګورئ مضارع ده که نه نو مضارع کې په موجوده یا آینده معنی ده راتلونکي یا مستقبل یا آینده زمانه کې مخکې به مو ورسره په تېره شوې زمانه کې لیکه اوس په ورسره په موجوده یا آینده زمانه کې نو دې ته وایي مضارع ٹھیک شو جی دا موږ سره اوله صیغه تیاره شوه اوس مقه د ماضي هغه اوله صیغه زه راخلم فا دې ځای کې به ولیکو که ځای را سره کم دی نو زه دې ځای کې به ولیکو اوس دغه فا عین او لام زه اومقه اوله صیغه راخلم د دې اولې صیغې نه به د ماضي اولې صیغې نه به موږ د مضارع صیغې جوړو نو اوس وګوره عمده د فا کلمه به ساکن کی او د لام کلمه چې دی
ها نجي اوس په د مضارع اوله صيغه موږ څه تیاره شوه. اوس په د نورې صيغې هم د دې اولې صيغې د مضارع نه جوړو. دا یفعلو بدل ته کې راولي یفعلو. نو اوس په داسې کار کې د ده نه موږ صيغه تثنیه مذکر غایب جوړو. نو دا لام له به زبر ورکې او دې سره به آنې ولګې الف او نون زیرنې به ورسره ولګې. نو یفعلو معنی ده هغه یو مذکر غایب کار کوي یا به وکړي. یفعلانې معنی ده یفعلانې هغه دوه مذکر غایب کار کوي یا به وکړي. په دې یفعلانې کې څوک وایي چې دا الف پکې د تثنیې دی او څوک وایي چې یاره نه دې کې هما ضمیر فاعل دی. بس دواړه ټیک دي ښه هما ضمیر فاعل او دا فا عین لام به چې دی دا به فعل واخلو. نو ګوره د هما ضمیر معنی ده هغه دوه مذکر غایب دا خو د دې هو معنی شوه او دا یفعلو معنی ده کار کوي یا به وکړي کار کوي یا به وکړي. نو په کومه زمانه کې دا کار کوي یا به وکړي دا د فعل معنی شوه او په موجوده یا آینده زمانه کې په موجوده یا آینده زمانه به ورته تاسو ولیکئ. نو یفعلو یفعلانې یفعلو هغه یو مذکر غایب کار کوي یا به وکړي کار اوس کوي په موجوده زمانه کې یا به وکړي په راتلونکي زمانه کې. یفعلانې هغه دوه مذکر غایب کار کوي په موجوده زمانه کې یا به وکړي په راتلونکي زمانه کې. ټیک شو جی دا دوه د مذکرو موږ سره شوي. اوس د جمع هغه ته جوړو همقه د اولې صیغه به راواخلو د مضارع اوله صیغه به راواخلو. یفعلو دی یفعلو. اوس د لام سره به واو ساکن او نون زبرنا ولګو واو ساکن او نون زبرنا به ورسره ولګې. نو یفعلون شو. یفعلو هغه یو مذکر غایب کار کوي یا به وکړي. یفعلانې هغه دوه مذکر غایب کار کوي یا به وکړي. یفعلون هغه ټول مذکر غایب کار کوي یا به وکړي. په یفعلون کې هم ضمیر فاعل دی هم ضمیر فاعل او دا فا عین لام پکې فعل دی. ٹھیک شو. د هم ضمیر معنی هغه ټول مذکر غایب دا د هم معنی شو او د فعل څه معنی ده د معنی ده کار کوي یا به وکړي. نو ګورئ موږ سره درې صیغې تیارې شوې. یفعلو یفعلان یفعلون یفعلو یفعلان یفعلون یفعلو یفعلان یفعلون. یفعلو هغه یو مذکر غایب کار کوي یا به وکړي. یفعلان هغه دوه مذکر غایب کار کوي یا به وکړي. یفعلون هغه ټول مذکر غایب کار کوي یا به وکړي. یفعلو هغه یو مذکر غایب کار کوي یا به وکړي. یفعلان هغه دوه مذکر غایب کار کوي یا به وکړي. یفعلون هغه ټول مذکر غایب کار کوي یا به وکړي. یفعلو یفعلان یفعلون یفعلو یفعلان یفعلون یفعلو یفعلان یفعلون یفعلو یفعلان یفعلون. دا زه په ګوتو اشاره کوم. یفعلو هغه یو مذکر غایب کوي. یفعلان هغه دوه مذکر غایب کار کوي. یفعلون ټولې مې کولاو کړې ګوتې د یفعلون هغه ټول مذکر غایب کار کوي. نو دا مونږ نن درس کې درې صیغې زده کړې انشاءالله دا به بیا تاسو نه کلم نه هېرېږي. اوس په بل درس کې به انشاءالله العزیز مونږ د مؤنث غایبو درې صیغې زده کوو. په یو درس کې به مونږ داسې درې صیغې زده کوو. نو چې کله 14 صیغې ټول ګردان پوره کړو بیا به ټول په یو ځل ولیکو او ټول به یاد کړو انشاءالله العزیز او د هغې نه پس به بیا مونږ ښه تیز کار کوو. اول د ماضي اول ګردان یادول ګرانو او د مضارع اول ګردان یادول ګران دي. انشاءالله العزیز بیا به نور ټول آسان وي. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام.